د هغې جینۍ مکمل حقیقت راغی، په خپل پلار پرور او په خپلو رشته دارو چې کوم الزام لګولی و د هغې مکمل حقیقت نه وګورئ او دنیا ته به دا ویډیو رسوئ، شیر کوئ. د هغې پلار هغه فریاد، هغه چغې، د هغې مور هغه فریاد به لازم چې کوم دی دنیا ته رسوئ چې د دې مکمل حقیقت نه خلک خبر شي. او بل هغه میډیا والا چې کوم ورغلي وو بغیر څه د تحقیقه چیرې د هغې هغه موقف یې ریکارډ کړی چې دغه جنۍ یوه نشهیي وه او دغې هلک چې کوم یې خاوند و هغې به په خپله استعمالوله. نن یې پې دغه کار هم وکړو چې خپل رونه او خپل پلار سکه پلار یې پې چې کوم دی په شرمونو وشرمه او دغه الزامات یې پې ولګول. د هغې مکمل حقیقت راغی، ویډیو به لازم شیر کوئ، د هغې پلار فریاد به دنیا ته رسوئ. لیونۍ ده، پوډرۍ ده، دا مېړې تباه دی، دا مېړې پوډري دی، چرسي دی، ایسو والا دی. وروره د دې خبره ونه منئ، دا غټ کافر دی، روژه خور دی، نه کوي او داس نه. ما په کور بند کړی دی، نه به راځي ما ته یې ویل تا به موږ بدناموو، چې تا ما په کور بند دی موږ به تا بدناموو. اخر خبره دی لراله چې زما لورې مجبوره کړله تبرګو او په چړو باندې، او هغه په خپله لار راړولې، ایس هم پیس کړي، پوډر هم پیس کړي، چرس هم پیس کړي، نشیان بړواګان ترې جوړ شوي دي. وروره زه څه ووایم اخر نور تاسو ته؟ کاکا دا کوم الفاظونه چې دې ویلي تا اورېدلي؟ ما اورېدلي دي که نه، دروغ وایي ټوله. وروره تور لګولی دی ما باندې، دې وشرمولم، ټوله دنیا کې وشرمولم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مورګۍ څنګه ښه یې؟ ښه یم بچی. دا کوم دا ستاسو دا لور چې کومې خبرې کړي دا تا اورېدلي؟ بچی ما د غصې نه هېڅ په ځان نه پوهېږم. زما سړی ملایکه دی، زما سړی بزرګ دی، ټول ورځې مې انتخابونو کې تېرېږلي دي، ټول عمر یې په سیروزو کې تېر کړی، په دې کلي کې وګرځه یا تلګانو زما د خاوند تپوس وکړئ. وایم چې وروره دا خلک دي دا خبره یقین کوي نه، دا زه مسلمان یم، د مسلمان په کور کې به داسې کېږي، یو کافر یې نشي کولی. زه خو مسلمان یم الحمدلله، کلمه وایم 15 وخته. وای الله، وای الله، خبرې کوه. خیر دا مور یو دغه دی، دا راته ووایه چې ترو دا ستا دا لور وایي چې زه به کله ما به دې مور ته الوي نو دا به زما پلار به وله، نو په دې وجه به چې کوم دی نو دې غږ نه کوو. وای بچوړیا دا روژه مې د کافرو شي، زما په کور کې دا کیسې نه وه چې زما قرآن مجید راوړئ، د پلار قرآن مجید دې راوړئ. موږ ټول عمر په سبقونو کې تېر کړی دی بچی، دا نظامونه دي، دا دروغ دي زوی. نو داسې اعمال به د کوم د خپل اولاد سره داسې څوک کولی شي؟ نه کوي روژه نه کوي، باخیر مې زامنو باندې کړه، هغه روژه کې به هغې دلته بیا روژې خوړلې. دوی ویل چې مورې دا موږ ته ډېره ګرانه ده، زموږ ټولې پردۍ ښځې راوڅېري که دې ته سبا لاس ور واچوي لیغ هم به جوړ شي، خو دا سړی بند کړي. سړی او ښځه مې په دغې خبرې بند کړي دي، ما بند کړي دي چې دې به دقسې پېښې کړه روژې بیا خوړلې. کاکا ته دا ستا ورور دی؟ دا زما ورور دی. ته دې مشر یې، مشر زه مشر یم. کاکا دا کوم الفاظ زموږ په خوله نه راځي، خو دا کوم الفاظ چې ستا دې ورېرې ویلي دي آیا دې کې صداقت شته؟ نه نه دا بالکل دروغ ده، دا نظام دی، دا د پښتنو په کور کې کېږي نه، دا موږ مسلمانان یو الحمدلله، موږ کلمه ویلې ده، دا په د کافر په کور کې دا ناروانه کېږي که دا نظام چې زما پر ورور ولګوو، دا بالکل بې بنیاده ده. او دا جنۍ چې سړی چې دا کوم دا چرسي او پوډري ته سړی دی، دا کوم الفاظ وایي دا د مسلمان په کور کې نه کېږي. دا مو وایي چې د ما دا مور لیونۍ ده. ولې لیونۍ بچی؟ سبق وایم، تراویح کوم، اعتکافونو ته کښېنم، روژه نیسم، اعتکاف راباندې ګډوډ شه. مسلمانانو زما تپوس دي ولې زما دا سړی په روز کال صاحب په دغه کې ناست و، جومات کې ناست و چې دوی ورته کوم ګلان اچوي او کور ته یې راوست، هغه دې اوري دی بېرته. دا شرم چې کوم دی دا صرف ستا د ورور نه دی کاکا، دا د غونډې ثوابۍ د غونډې پښتونخوا دی، ټول پښتون دی، د ټول د یو څه لکه موږ نه دی، موږ راغلي وو مسلمانان یو، د کافر د لاسه موږ پاکستان ته راغلي وو، موږ د ایمان او د غیرت د لاسه راغلي وو. نن به زما په کور کې داسې کار کېږي، ولې به کېږي؟ تبلیغ کې دې وخت لګولی کاکا؟ تبلیغ کې مې لګولی د سیروزي او د سټیلي او داسې کله کله اجتماعات هم تللی یم څو پېرې. ما ته چا وایي چې تاسو مطلب اعتکاف ته هم کېناستئ، خو د دې مسلې د وجې کېناستئ؟ نه کېناستم وروره، نه مې منیجر صاحب راته وویل دغه ځای کې ما زما برداشت نه کېږي، حاجي صاحب نشم کېناستلی. څه کول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ. ګوره دا صرف د شاولي کاکا غیرت نه دی، د شاولي کاکا عزت نه دی، دا د ډسټرکټ صوابای د KPK د ټول پښتون عزت دی. شاولي کاکا سره تقریبا موږ تېر شوي د 40 سال نه دی دې ځای کې اوسېږي، موږ واړه الوي شو، د دې هر غم هر خادم په خپله سمبالو. زه چې ټیم پېشمني مال خبره شوم، نو ما ویډیو کړه، زه خپل هم ډېر زیات خفه شوم. په کور کې ماته مور کور والا مې هغه هم خبر شو ځکه چې هغه دلته راځي، د دې زنانه موږ راځي، زموږ زنانه دی کر راځي. دا دی چې کوم الزام په دې لګولې دی دا صرف په دې نه دی، دا په KPK دی، دا بې بنیاده دی، د دې شاته د پیسو څه لالچ پي. ځکه چې شاولي کاکا سره موږ واړه الوي شو، د دې دا زامن موږ یو ځای الوي شو، یو ځای لابي کړی دي ځای د هیڅ قسمه داسې دی کې نه د په زامنو کې داسې حرکت راغلی دی نه په لورګانو کې شته، ځکه چې د لورګانې د زامن او موږ یو ځای الوي شو. د چم ګاون مثال د رونو خويندو پشاني باقاعده موږ د هر قسمه تسلی کوو، لکه که مخې له هر څوک راځي کنه موږ د تسلی کوو، دا زمونږ د تر اوم دی، د پلار په ځای اوم دی، پښتون دی، دې ځای کې اوسېږي، د اصولي ته چې یو کاشکور کې اوسېږي پر دې باغوان دی. او د موږ په دې سالوي کال کې تقریبا دوه کم سالوي کال زموږ عمر دی په 30-35 سال کې په ځای زما په خیال د په الواد کې موږ داسې قسمه نه دي لیدلي. او بل دا د صحافت والا تراش کوم صحافي خو نه دی، یوټیوبر دی چې ته روپیوال مې پیدا کړی یو
کنه نو د چې دا ویډیو کوله ګوره د دې د اصول نه دي د صحافت د اصول دي تراشه په کلی کور کې د چانه تاسو کا چې آیا دا شاودي کاکا یا دا شاودي کاکا ځامن دی دغه ځای کې په کوم حالات کې اوسېږي د دې کاروبار څه دی د ایسلینډ کې د واړه څنګه لوي شو د لورګانی کم ځای ته ځي نو اول دغه طریقه دا زه مزمت کوم د دغه خبرې د دې یوټیوبر ته هم او د دې زنانه او د نارینه د خوند ولوم د دې باقاعده مزمت کوم چې لکه دا تاسو کې پی کې په پښتنو باندې الزام لګولې دي د سوابای غیرتی عزتمن پښتانه خلک دي منګه په دا په فخر باندې وایي چې زموږ د سوابای ډیر خستا ډیر عزتدار خلک تاسو وایي نو به دغه باره کې به زه وایم چې یو سړی آیس کې پودرز کې چرس کې دغه خبره په خپل عزت سکار نه د بل په عزت سکار نه هغه تر وسکه دا وی چیرې د ما سره د رور لکه مطلب دا حرکتونه کړی دي نو دا حرکتونه باندې ته څه وایي دا ټول دروغ دي نه یو رور داسې کولې شي نه یو پلار داسې کولې شي نه داسې شوی دي نه به وشي داسې دا وی چې زما عمر 12 کال نو زما عمر سره زه خو دا غینه کشورم چې زما بیا 10 کال ها نو 10 کال کې تا دا کتون شروع کړی ما نه دي شروع کړی ته اوس هغه دا وی کنه نه غلطه وي ټول غلطه وي دا چم گاوان ټول تاسو ته وي چې دا غلطه ده دا نوم څه دی زما مين الله او ته څه کار کوي زه وړو ماشين کې زما د مردان ډي پی او ته چې چوتا او اس پی سي ته دا خواسته چې دوی دواړه د گرفتار کړل چې دا ویډیو چالو دي او دوی د موږ دي وایي ټکایې نو داسې کار چې ما زیګر تر پسې لړم نو الته کله ما سوتان ورسې ما نه غوي د خور پسې لړم خورته مې هم کوته تاسو دلته کې سخت یا صدغې نو مونږ ته وایا مونږ ساتلې شو مونږ درس کولای شي تا سباله بل سم مسله جوړیږي طلاق تل درکې زمونږ ډیر ټیم ساتل شو کوټه راولې ما ناغوي نه چې ته خوشاله ما دغې ما هغه په سلام باندې نو بداسې خبري وسره وکړې والي مخ کې ډیر زیاته والي او ای سمس کې پوښ وینځور په تل ما ماتي راځي ما سره لاشي خپل کور مته باکه خپل پلان مته باکه